السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. د تقلید په موضوع باندې څه خبرې مخکې وشوې. دا یو ډېره اوږده موضوع ده، خو د هغې اخري حصه چې د تقلید کوم نقصانات دي هغه وایو. د هغې وجه دا ده چې که یو انسان د خپل ځان د هدایت اراده کوي او هغه په دې کې یوې خبرې باندې هم سوچ وکړي، نو د هغه دپاره یو خبره هم کافي ده. زمونږ د دې بیانونو غرض او مقصد دا نه دی چې زمونږ خبره دې په پټو سترګو ومنله شي، بلکې هر مسلمان له پکار دا دی چې هغه سوچ وکړي چې دا موږ کومې خبرې اورو نو دې کې زمونږ د دین فایده څومره ده، نقصان پکې څومره دی. کومې خبرې چې کېږي نو آیا په دې باندې د قرآن او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دلایل شته او که نشته دی. نو د هغې نه بعد انسان بیا په یو نتیجه باندې رسي چې زه دا کوم کار کوم نو صحیح کوم که غلط کوم. څو پورې چې انسان سوچ نه کړي، محنت نه کړي او کیف متفق رواني، بس چې چا څوک وي هغسې دی ژوند تېروي، نو دی تر مرګه پورې په حق او باطل نشي پوهېدی. حق او باطل باندې به انسان په هغه ټیم کې پوهېږي چې کله د سره د خپل آخرت غم او فکر پیدا شي او د سره دا فکر ولګي چې ماله داسې دین پکار دی، داسې اعمال پکار دي چې سبا د قیامت پر ورځ د هغې باندې زما د نیکو اعمالو چاپړی دروند شي او زه په هغې باندې د الله رب العزت د قهر او د غضب نه بچ شم او جنت د تلو والا جوړ شم. نو بیا دې د یو لار اختیاري الله دې زموږ او ستاسو د ټولو هغه لاره نصیب کړي چې د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې به زموږ سترګې اوچتېږي. نو د تقلید نقصانات یو څو ذکر کوو. یو نقصان د تقلید دا دی چې د عقل کوم مقصد دی نو هغه په تقلید ضایع کېږي. د عقل مطلب سوچ وکړه چې دا کومه خبره ماته وشوه د قرآن او د سنت په رڼا کې په دې سوچ وکړه. چې یو سړی تقلید کوي نو بس هغه ته د سوچ ضرورت نشته، نو د عقل هغه مقصد پې ضایع شي. بس سوچ څه لګوم، خو ما ته ویلي دي ځان له یو کس په امت کې مقرر کړی دی، دی چې څه ووایي نو زه به هغه ټول منم. دویم دا دی چې رب العزت فرمایي افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. الله حکم کړی دی چې مؤمن مسلمان به قرآن مجید کې سوچ کوي. دا حکم صرف مجتهدینو ته نه دی، دا ټولو مسلمانانو ته دی چې آیا دوی په قرآن مجید کې سوچ نه کوي. ام علی قلوب اقفالها او که نه د دوی زړونو ته تالی پرتې دي. چې کله یو انسان کې په پټو سترګو د بل خبره منل راشي نو هغه کې بیا د قرآن مجید تدبر نه راځي. او دا علما هم ذکر کوي د قرآن مجید د علومو نه منع کوونکي اسبابو کې په پټو سترګو د بل پسې تلل، د یو مفسر خبره منل، بس د یو پسې وزم د یو مفسر منل. ډېر خلک داسې دي چې د یو استاد نه ترجمه وکړي، بس چې هغه ورته څه ویلي نو دقیق حرف اخر ګڼي او د هغې نه خلاف چې چا څه خبره وکړه نو هغه غلطه ګڼي. درېیم د تقلید نقصان هغه دا دی چې د تقلید د وجې نه اکثر د انسان نه حق پټ پاتې کېږي. وجه دا ده چې مقلد صرف د خپل امام اقوال ګوري چې زما امام څه ویلي دي، نو د ده توجه سره بل طرف ته نه دی، بس زما دپاره دغه حرف آخر دی او دغه زما دپاره د تلو لار ده. حالانکې په دې باندې مخکنو دوو درسونو کې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله قول هم ذکر کړی او د نورو ائمو هم چې ټولو امامانو دا ویلي دي چې زموږ خبره دا مه منئ څو پورې چې تاسو ته په هغې دلیل معلوم نه وي. څلورم دا دی چې د تقلید د وجې نه انسان د الله د پیغمبر د اتباع نه محرومه کېږي. وجه څه ده؟ ځکه دی وایي دا کار زه ځکه کوم چې زما امام کړی دی،
د دې وجه نه چې کوم یو سنت عمل سړی د امام د وجه نه کوي چې دا ما د امام د وجه نه زه کوم نه داسې په سنت عمل نه کوي دا خو د امام خبره مني او ډېر کېږي هم داسې لکه ډېر مسلمانان دې رفع الیدین نه کوي سره د دې نه چې ټول علما د دې قایل دي چې په دې دلایل موجود دي نه کول باندې چې کوم دلایل دي نو هغه ټول په ټوله من اوله الى اخره ضعیف دي ډېر خلک یې مونږه دا ځکه نه کوم امام نه دي کړی انسان په دې باندې د پیغمبر د اتباع نه محروم کیږي پنځم نقصان دا دی چې د تقلید په وجه یو انسان د دین په بعضي حصہ عمل کول شي او په ټول دین نشي کولی د هغې وجه دا ده چې یو امام سره ټول دین نه کنه دا ممکن نه ده ټول حق د یو سره راغون شي د یو امام سره د یو عالم سره او د یو شخص سره په امت کې شپږم نقصان د تقلید په وجه انسان تحریف کې مبتلا کیږي چې انسان بیا تحریفونه کوي په قرآن او په سنت کې لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو حیوان په پردي فصل کې فساد کوي روانه بګیو کې نو کدا فساد د شپې کړو نو د حیوان مالک به ذمہوار او کدا رزي کړو نو د فصل مالک ذمہوار دی نو په دې کې مقلدین وایي چې په هر حال کې مالک ذمہوار دی د حیوان مالک ذمہوار دی کدا رزي د شپې خبر اولي کې اوس دا ټول دک کسي ولې امام داسې ویلي دي نو دی بیا د حدیث کې تحریف کول دي حدیث کې صفه نسته چې د شپې د مالک د حیوان د مالک ذمہوار دی چې د حیوان کړي او درځي د پټي د مالک ذمہوار دی چې پټي بسمالي نه انسان د تقلید د وجنه په تحریف کې مبتلا کیږي او نقصان د تقلید څه دی د تقلید د وجنه انسان قصدا عمدن حق نه مني خو ته په دې چې د حق بل طرف ته دی لکه محمود الحسن صاحب دیوبندي داغه تقریر د ترمذی هغه مسله کې وایي چې الحق والانصاف ان الترجيح للشافعي رحمه الله في هذه المساله وي حق او انصاف دا دی چې دې مسله کې حق د امام شافعي صاحب سره دی ونحن مقلدون هم مقلدين يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه رحمه الله فمونږه د خپل امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید واجب دی ور سره د خط قصدا عمدن حق نه مني وجسه موږ د امام مقلدین یو په موږ د تقلید واجب دی دا ما مخکې ویلو چې واجب امر شرعي دی امر شرعي په دلیل شرعي وړي او دلیل شرعي قران دی سنت د رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او اجماع دا او قیاس په دې سره ثبوت نه راځي دی خصوصا بیا د عقاید او خصوصا د حلال او د حرام د مسلو او چې د هغې په مقابله کې بیا نص هم موجود وي لکه دې کې صراحتا اقرار کوي چې حق او انصاف بل طرف ته دی نه چې حق او انصاف نه حق انصاف خو دغه وي نو د دې په مقابله کې باطل وي او ظلم او زیاتې وي نو ولې یو سړی په ظلم او زیاتې عمل کوي سره دی نه چې حق او انصاف بل سره دی نو دا نتیجه ده د تقلید چې انسان قصدا عمدن حق نه مني بیا اتمه خبره د تقلید د وجنه انسان په ډېر تنګسا کې واقع کېږي د شریعت ډېر اسانۍ نه لکه په سفر کې جمع بین الصلاتین ادارنګ د وتر مختلفې طریقې نو چې سړی مقلدي نو دی با زما امام صاحب ویلي جمع بین الصلاتین نه جایز حالانکه په حدیثو کې صراحتا سو واقعات څومره روایت په موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کړی دا په مابین د دوه منځونو کې دلیل کې د قران آیت پیش کړي نو دا غي بیا دا مطلب جوړیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران نه پوهیږي چې الله فرمایي ان الصلاه كانت على المؤمنين کتاب موقوتا سره دینا رسول الله جمع کړی دا په سفر کې د دوه منځونو ترمنځ ماسپخین مازیګر ماخام ماسودن کې نه انسان د تقلید دوه جنبه تنګسیا کې واقع کیږي ولی زما امام نه دی پیغمبر علیه السلام ویلي دي خو زما امام نه دی نه هم خبره د تقلید په وجه انسان د تحقیق د حلاوت نه محروم وي د دې اعتماد کله په یو وی کله په بل وی نو چې کله دته د مذهب موافق حدیث ملاوي شي د عقیدې موافق بس هغه ته ګر خکړي امر حدیث دته بالکل ډډه پاړه وي وجدا د تحقیق کین نه صرف د امام لپاره جنو دلیل ګورم بیا په دې نه چې دا دلیل کمزور دی او صحیح دی هغه موضوعات هم لري لسم نقصان د تقلید په وجه انسان په بدعت کې واقع کیږي وجه صدا ډېر به تحقیق خلق تقلید ته واجب وي
نو دا بدعت دی، ځان له دا تقلید کول ځان له بدعت دی. بیا د دې د وجې نه په نورو بدعاتو کې انسان مبتلا کېږي. 11 نقصان وایي کوم حدیث چې د عقیدې عمل سره برابري هغه به قبلوي، که نه برابر بیا به د هغې نه جوابونه کوي، تعبیرات به کوي. او داسې پټ پناه خبره نه ده چې څوک هم تقلید کوي چې د هغه د مسلک موافق یو حدیث راغی نو بیا یې داسې تاویل راته وایي. د شیخ عبدالسلام صاحب خبره وایي تاویل څه ته وایي؟ تاول ده. بیا ځان نه تاویل د حدیث سره، خو حدیث به تاویل د خپل مسلک موافق به جوړوي. 12 نقصان د تقلید په وجه ضد او تعصب کې خلک مبتلا کېږي. که تقلید پرېښودی شي نو ضد او تعصب به ختم شي، بلکې محور به څه وګرځي؟ د الله خبرې او د رسول الله خبرې. بس هېڅ نقصان به نه وي، هېڅ جګړه به نه وي. دا تعصب جوړېږي هم د دې کې وجه. 14 نقصان د تقلید د وجه نه امت مسلمه په تفریقو کې واقع کېږي. څه وخت په بیت الله کې دننه به څلور مصلي پرتې وي. د دې بنیاد څه و؟ تقلید. چې تقلید نشته دی او په هغه ځای کې اوسو نو بس یو مسله د ټول مسلمانان د یو پسې ولاړي، یو امام پسې ولاړي. او 14 نقصان د انسان نه بصیرت ختموي. بصیرت، سوچ، فکر او د هغې موافق یو فیصله کول، بس دی خو په پټو سترګو ورپسې روان دی. 15 نقصان دا دی چې انسان سستیا کې واقع کوي. یاره تحقیق به څوک کوي؟ دا حدیثو خو ډېره لویه ذخیره ده، دا موږ وګورو یاره دې کې به تحقیق څوک کوي؟ الحمدلله علماو کړی دی، چې چا ورته ځان وقف کړی دی نو هغه کړی دی. او بل نقصان د تقلید په وجه د قرآن او حدیثو د رازونو نه انسان محرومه پاتې کېږي، د اسرارو نه محرومه پاتې کېږي. ځکه د بس یو طرف ته روان دی چې امام ورته څه وایي او مشر ورته څه وایي، نو دی د هغې پسې روان دی، د ځان نه قرآن ګوري نه حدیث د رسول الله ګوري. 15 نقصان وایي د تقلید په وجه سړی ضعیف روایات، موضوعي روایات هغه صحیح کوي. او د هغې نمونه یو مشهور کتاب دی آثار السنن، خو چې ګورو نو ضعف یې راغستي دي، هغه یې صحیح کړي دي. چې د هغه د مسلک خلاف دی نو صحیح روایتونه ضعیف کړي دي. او یا کله کله غلطه معنا کوي، لکه رجوع فی الهباء کالکلب یعود فی قیئه، لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم قباحت ذکر کی چې سړی بل تحفه ورکړي واپس یې داخلي وي. دا داسې قبیح عمل دی لکه سپی چې الټۍ پرې څټي. د دې څه مطلب ویل کېږي؟ ویاره سپي دپاره د الټۍ څټل حلال خو دي که نه؟ خپلې الټۍ د حدیث مطلب څه دی؟ مه کوه، مه اخله دا واپس. او د دې تعبیر څه مطلب شو؟ چې اخله خیر دی، خو حلال دی دله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مقابله کې د حدیث هغه معنا غلطه شي. د دې بنیاد څه دی؟ خپل مسلک. 18 نقصان وی تقلید انسان په بدعاتو کې واقع کوي. او شاه اسماعیل شهید رحمه الله ویلي دي ایذاء الحق کې صریح کی چې دا په خپله بدعت دی. او بدعت خو څه کوي چې دې ته واجب ویل کېږي. د سنتو نه وروسته د جمع دعا هغې ته هېڅ چا واجب نه وي، هغه بدعت و. ولې بدعت و؟ مستحب یې ورته وي، مستحب امر شرعي دی او د ثواب په نیت کېږي، نو واجب خو بیا واجب ګڼلی کېږي، نو دا په خپله بدعت دی. 19 د تقلید په وجه سړی دروغجن ګرځي. کله په الله دروغ وایي چې قرآن کې د تقلید اثبات دی، کله په رسول الله دروغ وایي، کله په صحابو دروغ وایي چې صحابو تقلید کړو او صحابه مقلدینو. دا بالکل دروغ دي، هېڅ قسمه دلیل په دې باندې نشته دی. که چېرته دا رښتیا شي نو چې کومې امامانو د تقلید رد کړی دی یا تر 4مې صدۍ پورې چې تقلید نه و شروع شوی، نو د دې مسلمانانو څه حکم دی؟ دا دروغ وایي صحابو تقلید نه دی کړی، تابعین نه دی کړی، تر دې چې نومونه یې اخیستي دي. امام اوزاعي رحمه الله چې لا تقلد، امام مالک رحمه الله ویلي دي نوم یې اخیستی چې لا تقلد فلان و فلان، د فلانګي فلانګي تقلید مه کوه، خذ من حیث اخذوا. هغوی چې د کوم ځای نه مسله اخیستې ده ته هم د هغه ځای نه واخله. 20 نقصان د دې د تقلید په وجه بنده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو عام عالم مرتبه کې فرق نشي کولی، بلکې ډېر کله ته عالم په پیغمبر باندې اوچت ګڼي. وجه دا ده چې د پیغمبر حدیث به ورته پیش شي، خدای به د خپل امام خبره نه پرېږدي. د دې وجه نه ابن قیم رحمه الله د مقلدینو حالت ذکر کړی دی په یو څو اشعارو کې. والله لو خالفت نص رسوله، والله لو خالفت نص رسوله نصا صریحا واضح التبیان،
وی قسم په الله کته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صراحتا نسنا تو مخالفتو کې نو خیر دی وتبعت قول شيوخهم او غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان وجددي د شيوخ پسې روان شي او د دې چې ځان د لپاره کوم مشران مقرر کړي دي هغه پس روان شي تا ته محقق وي حتى اذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن وقد هغه انسان چې قرآن مجید سره الله را لګل دی د هغه د سنتو د وجه نه تا د دې د ویناګانو مخالفت وکړ نادو علیک ببدعة وضلالة تا باندې आवाज کی چې دا بدعتي دی او گمراه دی اوس خلک وایي کنه ترک التقلید لار د گمراهی ده بالکل قلب الموضوع کړی ده چې کوم شی گمراهی ده د کوم شی ثبوت د سره نشته دی د کوم ټول امامانو منع کړی ده سړی په نه پوهېږي چې څه چل شو د خلکو باندې ولې چې یو سیسته مجتهدین ائمه کرام هغوی وایي دا کار مه کوئ یو امام نه دی ویلي تقلید وکړي یو صحابي نه دی ویلي تقلید وکړي یو عالم چې مجتهد ورته ویل کېږي هم مقلدینو ځان له وینا کړی ده نو د مقلد قول خو د مقلدینو په نسبت هم دلیل دی پته نشته چې دا د دې وجه نه یو ځای کې امام الباني رحمه الله ذکر کړی دی شیخ الباني وایي عجبا للرسول اتبعوه ولا الامام قلدوه فعجبا لمقلد يقلد مقلدا وینه د پیغمبر منی نه د امام منی هډر د تعجب خبره ده چې ډون لګیا دی ډون پس روان دی وی قالوا وفي نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان بدعتي بدتوي گمراه بدتوي او کله وی نه د کفر کې دوه قول دي کفر بنا بیو کو کناوی وی قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان کله بیا اخیری د دې چې دغه سي لوی دلیل مرتان مشران کې شي دي دا دغه تنقیس او تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان وی فخر بهتان دی وکړه او ته دغه نه خو دا بس ډېر وي نقصان دا مشران ته ناپوهه وي او د دوه مشران ته ناپوهه وي دا د دې اخیری دلیل دی او بل یوشتم نقصان د تقلید په وجه سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اړون کې جوړیږي او د ځکه چې د مقصد په تقلید کې صحیح د سنت طریقو پر خودل ټیک توغیر فلدین منون دا ډېر علماء دا خبره کړې ده د بخور سنجان سے شهید شوی دی وفات دی الله دې وبخي الله دې تبخانه نصیب کړي هغه به خبره کولوي فلدین وی په حدیثو کې موجود دي خو لیکن زموږ مذهب کې نشته دا ډېر انتهایی د خطر خبره چې حدیثو کې شته بیا مذهب د انسان د کم ځای نه راغی امام صاحب وایي اذا صح الحديث فهو مذهبي چې کله صحیح حدیث راغی نو دا زما مذهب دی اخره کې د نصیحت په تور باندې چې څومره مسلمانان دا خبره اوري نو د شاه ولی الله رحمه الله د تفهیمات الهیه دا یو عبارت کوم ترجمه کوم او به وسکوم دا هغه ما سره چې کومه نسخه نو په هغه کې 279 صفحه رومانه جلد دی هاي شاور الله سے بیچ اشهد بالله انه كفر بالله ان يعتقد في رجل من الامه ممن يخطئ ويصيب ان الله كتب عليه يا ان يعتقد معلومه سیردا وإذا گواهی کوم چې د خطا او د حق د ګړو امکان پای کیږي چې خطا کې دي هم شي حق تر رسیدي هم شي بیا هم د هغه په اړه کې وی چې الله رب العزت اما باندې د اتباع ضروري کړی ده وأن الواجب علي هو الذي يوجبه هذا الرجل علي فما باندې هغه شی واجبي چې دغه انسان په ما واجب کی ولكن الشريعه الحق قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان وشريعت خود دې انسان نه مخکې پوره شوی دی قد وعاها العلماء واداها الرواة وحكم بها الفقهاء هغه شريعت علماء راویان او فقهاء را نقل کړل دي متکلم وانما اتفق الناس على تقليد العلماء على معنى خلک جوړه دا چاول الله سے په عبارتونو کې تقلید دی نه دا داسې تقلید وي کدی تاسو تقلید وي نو ټیک ده بس ټیک د موږ سره جګړه نه کوي دا لفظ نشته خو ځم معنی صحیح دی خو نن خو بالکل تقلید په هغه معنا دی چې کومه ما مخ یو کړه چې د قران او سنت نص به پیش کړي شي بیا هم دی نه زما امام سید داسې ویلي وی خلق متفق دی په تقلید د علماء خو په سمانه په دې معنا چې دا علماء وقت شریعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانهم علموا ما لم نعلم دې چې زګړو ممکن یو پویا او انهم اشتغلوا بالعلم ما لم نشتغل
دی چې سره ځان مشغوله کړو نو دوره په مونږ نه مشغوله کړي فلذلك قلدوا العلماء دی د علماء پسې روان دي وی فلو ان حدیثا صح خو که یو صحیح حدیث راغی وشهد به بصحته المحدثون او محدثینو د هغې د صحت ګواهي وکړه وعمل به طوائف او مسلمانانو په هغې عمل کړی امت مسلمه محدثین په هغې باندې عمل کوي فظهر فيه الامر او بالکل سرګندي پټ پنا د چا نه نه ثم لم يعمل به هو او بیا هم په دې عمل نه کوي ولې لأن مبدوعه لم يقل به د دې ایمان دا خبره نه ده کړې فهذا هو الضلال البعید دک ښکارا او لرې ګمراهي ده یو سړی دی موږ د امامانو بالفرض ولې منو د محدثینو ولې منو دی موږ د رسول الله دین نه نقل کړی ده امام بخاري یو خبره کړې ده دلیل ورسره نشته دی بل طرف ته یو بل امام کړی ده دلیل دی ورسره بیا موږ جنانه د امام بخاري پسې بزو دک د ګمراهي وي امام ابو حنیفه رحمه الله په روان یو ځکه شریعت را نقل کړی دی چې کله حدیث دغه خلاف راغی بیا دا منو دک د ګمراهي وي شاول الله صاحب رحمه الله بل کتاب دی په هغه کې دا خبره کړې ده چې د امید لپاره څه پکار دي وي وظیفه العامی وي هغه څه شی دی دې په تاسو کې د امام نه د استاد نه د عالم نه چې ماته د الله او د پیغمبر سنت خو چې کله وتاغه د الله او د پیغمبر حکم ذکر کړو د رسول الله سنت طریقې ذکر کړو په دې بیا عمل کوي نو لوی مصیبت دا دی یره چې زموږ مذهب سره دی حدیث کوم مورد او زموږ مذهب سره د کتاب بي دینه تقلید وي دغه گمراهي دغه گمراه شي دي چې انسان د حق نه اړي چې قران او سنت په وی صراحتا یو مثال نه دی دونه دی لس نه دی قران مجید ذکر کړی دا مدل رضاعت 2 کاله مونږ په دونی په ولې زموږ مشر د سویل دي چې د قران خلاف راغی قران په درې ټاپی لګولي حولین کاملین لمن اراد ان یتم 2 کاله مکمل نه کم نه زیات او د پاره دا چې د غیر اراده چې مکمل موده وکړي بیا زموږ امام سویل دي نه دونی کاله نو هغه په سرانی نو داسې تقلید تک ته گمراهي وي الله دې زموږ استاد ټولو د داسې تقلید نه حفاظت نصیب کړي او الله رب العزت ته چې کومې ترې په دې ملک کې خوري دي د تقلید د وجنه الله د داغې نه د امت مسلمان نجات نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله